یقینا د الله جل جلاله تبارک و تعالی اما نوالو وموت بندی عظیم فضل او عظیم احسان کو فرمیلو چې الله پاک په یو داسې پوک مجلس په پاکیزه مجلس د فضیلت ولا مجلس د عظمت ولا مجلس کې موږ ته الله پاک د نصیب توفیق نصیب کړو یقینا یو داسې مجلس ته چې که هر یو ملګری د فیصله وکړي د عزم وکړي د اراده وکړي چې زه به د دې مجلس نه په داسې حالاتو کې واپس کېږم چې زه به تمام ګناهونه په الله پاک معاف کوم بیا دا بلکل دغه اراده دا نیت دا رښتیا کېږي ځکه چې د الله د حبیب فرمان مبارک دی صلی الله علیه وسلم چې کله یې د نوم وخولم ټول ډېر په شوق او محبت سره تود ویل صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کله یو داسې مجلس جوړ شي چې د هغې کې د الله د کتاب ختم شوی وي په هغې کې د الله د کتاب فضیلت بیانېږي په هغې کې د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم احادیث بیانېږي د هغې عظمت او شان بیانېږي د الله تعالی احکامات بیانېږي د آقا نامدار فرمایي صلی الله علیه وسلم چې دې مجلس په آخره کې فرشتې رسي اعلانات فرمایي ای د احمد امتیون صلی الله علیه وسلم تاسې په داسې حالاتو کې واپس شئ چې د تاسې تمام ګناهونه الله معاف کړل و الله پاک صرف معاف کړي هم نه دي بلکې الله پاک هغه ګناهونه په نیکۍ هم درته بدل کړل ټول وایي چې الحمدلله چې نن په هغې مجلس کې مو ته الله پاک توفیق نصیب وفرمیلو او بیا مقام خبره دادو چې آقا نامدار فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله مځکې ته الله پاک په غصه شي دې بندګانو ته الله په غصه شي د دوی د ګناهۍ د وجې نه د دوی د نافرمانۍ د وجې نه د دوی د منکراتو د وجې نه الله پاک د عذاب اراده وکړي او په مځکه باندې یو داسې مجلس جوړ شوی وي چې په هغې مجلس کې علماء کرام وي په هغې کې سپین ږیري وي په هغې کې ځوانون وي په هغې کې ماشومان وي په هغې کې زنانه وي او داسې یو مجلس جوړ شي چې د دې مجلس ولا بل هیڅ مقصد نه وي سوا د دې نه چې خپل رب روزي کړم نو د الله د حبیب فرمان دی چې کله یې دې مجلس ته الله پاک د نظر رحمت هغه نظر وکړي نو الله پاک د تمام مجمع په وجه تمام مځکې ته د الله غصه سره شي تمام امتیونو ته د الله غصه سره شي تمام د الله بندګانو ته د الله غصه سره شي د عذاب اراده واپس کړي عزتمنې ویلې به قیمتي نه وي د حافظ قرآن چې د حفظ یې کړی دی او دې عالم چې نن د علم کړی دی د کیم کتاب په سینه کې محفوظ کړی دی دې کې مې علم په خپل زړه کې محفوظ کړی تو ته پته نو چې دا څومره مقام لري تو ته پته نو چې دا څومره عظمت لري د کائنات منشور یې نن سینې ته ګډ کړی دی نن یې تمام کائنات دستور او قانون او آئین په خپله سینه کې محفوظ کړی دی د الله کلام یې محفوظ کړی چې کوم هغه د الله نه د ذات نه راوتلی کلام دی هغه کلام یې نن سینې ته ګډ کړی یا یې د هغې کلام معانی محفوظ کړی یا یې د هغې کلام احکامات محفوظ کړل ورته هغې زناناوې بخاري شریف د سر په د پښې رسې هغه ویلو او همدارنګې ترمذي شریف یې ختم کړو عزتمنې ویلې به الله مقام نه ورکوي ویلې به الله عظمت نه ورکوي چې کائنات ته الله کوم کتاب راغلی کائنات ته الله کوم منشور راغلی کائنات ته الله کوم دستور نظام راغلی هغه قانون او دستور او هغه نظام نن د حافظ قرآن په سینه کې دی تاسو نه تپوس کوم په دنیا کې یو داسې وي چې د یوه ملک آئین یو کاسته کړی وي د یوه ملک آئین تشریح کړی وي د یوه ملک آئین یې جوړ کړی وي هغه خلک په یوه حکومت کې مقام لري که نه وی لري هغه به د تعلیم په غټه صفحه لیکلی کېږي که نه به لیکلی کېږي همدارنګې دی ته هم الله ځکه مقام ورکړو چې د الله منشا یې زړه ته ګډه کړه په خپل زړه کې محفوظه کړې ده عزتمنې تو ته پته ده چې نن نه
بعد بولې دې عالم څه کردار وي چې نن نه بعد بولې دې څه رفتار وي چې نن نه بعد بولې دې څه گفتار وي چې نن نه بعد دې عالم قدم بلل شو چې نن نه بعد دې په سر باندې چې کوم صدر و دا د یوې عامې مسلمانو صدر نه دی بلکې دا د تمام صحابه د بیبیونو صدر دی د نن چې کوم صدر په سر کړ د دې صدر په وجه الله پاک دې ته څومره مقام ورکړ چې دې د زنکدن سلګۍ الله اسانه کړې چې نن نه بعد چې کوم صدر یې په سین هغه څه کړو په خپل سر باندې صدر په سر کړو چې نن نه بعد دې د زنکدن سلګۍ اسانه شوې دې قبر آسان شو دې د میدان محشر د ذلت نه الله محفوظ کړه چې نن نه بعد چې د کوم حافظ صاحب د پګړۍ په سر کړه دې پګړۍ په وجه چې د تمام انبیاء علیهم السلام دا تاج دی دا وقار دی دا عظمت دی دا پګړۍ د آدم علیه السلام ته جبرائیل امین وروړه چې کله دنیا ته راغلو کله د نبوت علم یې وروړو کله د نبوت دین وروړو کله د وخت مطابق هغه صحیفه او کتاب وروړو نو الله پاک حضرت آدم ته دا پګړۍ په ورسره کړه جبرائیل امین د جنت نه وروړه آدم ته یې وویل ای آدمه دا تاج په سر کړه دا د الله طرف نه لګلی شوی دی دا د تو عزت دی دا د تو وقار دی دا د تو شان دی دا د تو منقبت دی او د تو نه بعد به بل نبي ته میلویږي د هغه نه بعد بل نبي ته د هغه نه بعد بل نبي ته دا پګړۍ د 1,40,000 کم او بیش پیغمبرونه پګړۍ دو دا د 1,40,000 صحابه کرام پګړۍ دو دا د ائمه پګړۍ دو دا د تابعین پګړۍ دو دا د تمام امت د صلحاء تاج دی دا هغه تاج دی چې کله دا تاج په سر کړو قسم د انبیاء د هغه تاج سره مشابهت راغلو هغه صحابه د هغه تاج سره مشابهت راغلو د ائمه هغه تسلسل د هغه زنجیر کې واقعي دنه هم جوړ شو عزت من د هغه خلق دي چې متفزان کې سي چې الله ویل دومره مقام ورکړو نن متوقف په دنیا کې تمام خلق لګیا دي سګ موټرین ډېروي سګ هغه بنگلې ډېروي سګ بزنس ډېروي سګ پراپرټي کې سګ د دنیا عزت تلاش کې سګ د دنیا شهرت تلاش کې لیکن یو واحد حافظ قرآن ده یو علما دي چې نن د دنیا تمام شي نه پرېښولې دي نن د دنیا شهرت پرېښولې ده نن د دنیا بنگلې پرېښولې دي نن د دنیا موټرې نه پرېښولې دي نن یې صرف او صرف دین ته مخ کړی دی دنیا ته یې ښه کړي دي ځکه الله دا مقام ورکړو او کته یې چې عالم هم حکومت غواړي ځکه یې غواړي چې الله د دنیا د پوره د حکومت تر لګلی دی دا یې بدخویۍ تر لګلی چې کوم قانون د په سینه کې محفوظ کړی دی په دې قانون باندې په ټولې نه زیات خرڅ پیږي جواب ورکړئ علماء کرام پیږي که نه په دې به یو ډاکټر صحیح پیږي یو پروفیسر به صحیح پیږي یو ډاکټر به صحیح پیږي یو مستر به صحیح پیږي که په دې باندې به څوک ښه پیږي په دې باندې به عالم ښه پیږي چې الله د دنیا نظام د پوره کتاب ورلګلی و هغه کتاب چې ټولې نه زیات چا زده کړی د هغې احکامات چا زده کړي د الله منشا چا زده کړي دو آیا په دې کې په دې دنیا نظام چلولې باندې به دا ښه پوهېږي او که هغه د دنیا د لړمې کالې تعلیم ول به ښه پوهېږي جواب ورکړئ